په دنیا کې خو جمال دی یا جلال دی رشستا لیوانې وسوم په خپل حال دی همې بیره د ساتلې همې ټال دی رشستا لیوانې وسوم په خپل حال دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جے 91 نیوز سره زم عزیر خان ګران وتونکو تاسو به یو دوه درې ورځې مخکې زموږ په جے 91 نیوز باندې پروګرام کتلی وي هغه کې موږ سره ملمو افسر الملک افغان چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی او نن په دې طرف ټاپي او کلامونه ورو نن وسره د دې پروفایل حواله سره بیخي خبرې نه کوم. السلام علیکم افسر الملک افغان. وعلیکم سلام اجازه جان تاسو د پوره پیج د جے 91 نیوز د ټول ټیم ډیره زیاته مننه کوم. خوشاله یم چې د خپل وطن په دې ښایسته تاریخي او کلتوري خاوره چارسده کې داسې بیخي د کولا او اسمان لاندې ناسو او د خپل وطن د امن د مینې زمزمې به تر ولس رسو. جی بالکل. نو بس افسر الملک افغان صاحب ځوانان هم را سره چارسدې ناستي او بس وای جی خوښه مې ده جی خدای دې وکړي چې دا ځوانان را سره ځواني هم وکړي لږ لاس وپړقوي لږ شعر راپسې راوالی. د اشنغر ځوانانو د منظر صاحب دغه یو څو شعرونه په رباعي کې او بیا د خدای بخلي ډاکټر خالق زیار صاحب یو کلام در سره شریکومه. دغه زیړی مازیګر او د اشنغر دا علمي او دا ډېره سیاسي دا د فکر نه ډکه خاوره د ټولو پښتنو ته د دې ځای نه دا شعرونه ډالۍ وي چې که د سرتورو پښتنو میندو خیرې ولګي قسم په خدای که یاد سر او یاد خپې ولګي که په زرګونو پښتانه زمونږ وطن کې مړه شي نه احتجاج وشي نه قومي ترانې ولګي یو تور کارغه دی په پنجاب کې د ګرمۍ نه مړ شي تر پېښوره په قدم قدم ناکې ولګي یو تور کارغه دی په پنجاب کې د ګرمۍ نه مړ شي تر پېښوره په قدم قدم ناکې او بے زیاد صاحب وای چې او همې بیره د ساتلې همې ټال دی رشستا لیوانې وسوم په خپل حال دی همې بیره د ساتلې همې ټال دی رشستا لیوانې وسوم په خپل حال دی رشستا لیوانې وسوم په خپل حال دی. او شعر دی چې داسې زر ترې جوړ کې اوسه کله بل څه داسې زر ترې جوړ کې اوسه کله بل څه داسې زر ترې جوړ کې اوسه کله بل څه ته به وایې زړه مې خټه یار کلال دی رشستا لیوانې وسوم په خپل حال دی رشستا لیوانې وسوم په خپل حال دی همې بیره د ساتلې همې ټال دی رشستا لیوانې وسوم په خپل حال دی رشستا لیوانې وسوم په خپل حال دی. او دا شعر مې په ډېر خوښ دی چې
ته ښایسته یې زه پښتون یم دا پوره ده ته ښایسته یې زه پښتون یم دا پوره ده ته ښایسته یې زه پښتون یم دا پوره ده په دنیا کې خو جمال دی یا جلال دی راشه ستا لیونی وسوم په خپل حال دی همې بیره د ساتلې همې ټال دی راشه ستا لیونی وسوم په خپل حال دی راشه ستا لیونی وسوم په خپل حال دی او بے زیاد سے پدے بخلے وای چې یو د مینې په سر جګا شمل ګرځي یو د مینې په سر جګا شمل ګرځي یو د مینې په سر جګا شمل ګرځي کپ نورا شتمنی شي زیار کنګال دی راشه ستا لیونی وسوم په خپل حال دی همې بیره د ساتلې همې ټال دی دا ټول وایي راشه ستا لیونی وسوم په خپل حال دی راشه ستا لیونی او د اشنغر د ګلې نرخا و الله دې خکا جانان ما کوژدن کوي نه په یارانا پیمان توایا زدی د سر صدقې وڅه هم ورکومې د لیونې مینې د زار شمه ناجوړه زه یم څنډه تا منلې وینا او خدای دا مورې جنت کې رالویه دې کړه دعا ما پسې کوینا او لاګې دونا او نر په چنارونو او راوړه مال ګل 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 او لاګې دونا نر په چنارونو د لاسونو یو درنه پړقاو کوي ځان دپاره قدرمنو رښتیا خبره دا ده موږ دلته یو شوټ له راغلي وو ځوانان را سره وګیر چاپېره د مازدیګر د نور د شفق دا رنګونه را ډوبېده ما وی چې دا مازدیګر د ګوا وي چې موږ جذباتي د دې وطن دپاره مبارزه کوونکي نه وو چې یو دوه درې ورځې راکې جذبه ولګي او وطن روانه و او جوړه و او بیا غلي ناست وو موږ د یو اوږدې مودې راسې د شعر د لارې د خبرې د لارې د سندرې د لارې د حجرې د لارې د جومات د لارې د داسې غونډو د لارې د دې ځوانانو علمي ذهني روزنه پالنه کوو موږ یو چې دا وطن دې آباد وي دا دې په شعر باندې معطر وي دا دې په ټپه باندې ښایسته وي په دې وطن کې دې زما ریښتونې هغه ښکلاګانې هغه ځایي تورې توکې چې هغه زما د ځوانانو د پرمختګ دپاره مهم دی موږ دې په هغې مکالمه وکړو ډیبیټ دې وکړو خبرې دې وکړو او دغه لړۍ به هم دغسې دوامداره وي د ټولو ځوانانو ډیره مننه کومه او دا بیخي هغه داسې هغه په دغه کې پیتۍ کې چې داسې ته به یې وکړې که نه د شوټ نه علاوه دې شي پکې ډېر خوند وکړو ته به یې خو پېژنئ که نه د اشنغر ځوانانو او پیتۍ هم پېژنئ بس چې دا پېژنئ دا هم لویه خبره ده ښه ډېره مینه او احترام خوشحاله راته اوسئ